الصلوۃ والسلام حدیث اوریدلی بلی مولوی سے محترم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنہ مولوی سے دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا روزہ دا عام مکہ نه ده بلکې مولوی سے محترم دا پیغمبر مقام دومره اعلی اکمل اطهر اعلی دی چې جنت الله رب العزت دا پیغمبر قدمونو ته راولېږل مولوی سے لک صبر روح جنت کی دے خا جسد کم سے کی دے پیغمبر روزہ کم سے کی دے مدینہ کی دا روزہ دا غزمہ کی نم سے دے شیخ محترم ہر ذکر کی عبارت ہوئی ہوئی وفي القبر ميتا وفي القبر ميتا مخکې د سوي هغه عبارت ته یاد دی خدا مولوی سے محترم دا دی الميت باعتبار الدنيا مولوی سے محترم مولوی صاحب الميت باعتبار الدنيا لا باعتبار البرزخ مولوی صاحب مولوی صاحب الحياة باعتبار البرزخ ثابت مولوی صاحب دا ثابت دے مولوی صاحب قرآن نہ ہم ثابت دے والحدیث والاجماع مولوی صاحب دا اجماع ہم ثابت دے دلیل دلتا پیش کن مولوی صاحب محترم دا زما سر کتاب نمبر 22 تحفة الذاکرین مولوی صاحب محترم لأنه حي في قبره مولوی صاحب محترم واجر دلا بیاوایا لأنه حي في قبره مولوی صاحب محترم قبر دا نه په غلیین کې وي او نه په سجین کې بلکې دقه قبر د کم چې دنیا کې وي حي فی قبر ډېر شول چې د قبر لفظ موږ درته ثبوت کو بیا مولوی صاحب حدیث کې د قبر لفظ وره الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون بیا ژوند دي په قبر کې بیا مولوی صاحب وایي موږ هم ژوند منو په چرته باندې زه جنت کې منم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث اوریدلی بلی مولوی صاحب محترم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه مولوی صاحب دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا روزه دا عام مکه نه ده د پیغمبر مقام دومره اعلی اکمل اطهر اعلی دی چې جنت الله رب العزت د پیغمبر قدمونو ته راولېږل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عام زمکه نه بلکې په جنت کې دی مولوی صاحب محترم او تا هم ویله چې جنت کې مونږ قایل یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جنت کې دی په دې باندې درته حدیث پیش کړی مولوی صاحب ګوره التنویر الفوائد کشف الاستار مجموع الزوائد مسند ابي يعلى تاريخ اصبهان المطالب العلياء الامام مولوی صاحب محترم نظم متناصر تنبيه العاجز الى اخره مولوی صاحب که غواړي چې نور نمونه هم درکړم مولوی صاحب غواړي چې نور هم پیش کړم سلسله احادیث مولوی صاحب دې صحیح کې مولوی صاحب ګوره الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون مولوی صاحب بل مولوی صاحب وایي د دې حدیث اصل نه دی ثابت مولوی صاحب ته ما ته دې خو وګوره لږ دا کتاب د چرته په خوب کې یا چرته په ویښه چرته د لیدلی دی یا چرته د نظر یا چرته د نوم اورېدلی دی او یا نه که چرته اورېدلی دی وي نو هم په دې کتاب کې مولوی صاحب محترم دقه حدیث اصل ثبوت دی او که بالفرض مولوی صاحب محترم که چرته دا کتاب د چرته په خوب او په ویښه دی نه وي لیدلی او نوم دی نه وي اورېدلی نو دا وګوره ورته بغ بغ سترګو باندې وګوره مولوی صاحب محترم مولوی صاحب سند درته وایم مولوی صاحب سند ته وخشه حدثنا ابو الجهم الارزق بن علي لك صبر برداشت مولوی صاحب برداشت حدثنا يحيى بن ابو بكير مولوی صاحب حدثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه مرسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون مرسل محترمه بدغه سند باندې مرسل جرح وکا دغه سند باندې اعتراض مصر فیض القدیر دی لیکلی مرسل محترم صبر مولوی صاحب دې لیکلی دی اسناده جيد مولوی صاحب محترم تیرا تلوار مولوی صاحب بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں یومن اے روزه اقدس مبارک ده او جسم دلته پروت دی رو الترستا څه اعتراض دی اعتراض وکړه اسلام جسم کم ځای کې دی لکه روزه اقدس کې توس څه وي روزه اقدس کم ځای کې دی دته مې وسونه مې د عقل کار کوي اعتراض وکړه اعتراض وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام رو جنت کې ذات دا یومن اعتراض وکړه خندر ته اوس پرې پته ولګي شابه
او شابه ته الکه شابه مراد انا ما تو جوړ کړي جواب راکړه جسد کم ذکر الکه ما ته ونه ویل چې روزه کې مدینه کې ډېر په مدینه کې بس په مدینه کې د نوم څه دی كلمة البقوة تو شامرين جميل اسلام كم سجل إلى قد تبريد تخبره إلى قد دابت حواسه شوية تبريد ما جوابك